على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تاسو راني ذکر دا کورسینو لګه ما په خیال ما ته به مسانه یو تاسو دا بعض خلق دسی دی چې غیل الله تعالی داسې حیثیت ورکړی دی چې هغه هیچ چاله نه ورکړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد شخصیت دی چې هغه د زندګۍ په هر پهلو باندې ستا رهنمایي کوي. داسې هیڅوک نشته وایي چې الکسندر ته وایي چې هغه نو هغه هم تا ته یاره د کور خیال به څنګه ساتې، بچو خیال به څنګه ساتې، خاوند په حیثیت پسې کې د ښځې په حیثیت پسې کې، نو دا پهلو د هغې نور خو سکه خو گوتم بدھ والم تا ته پته نه لګي چې هغه څه چل کړو. کنفیوشس په چین کې تکړه سړی و، د هغه په باره کې هم ته دا نه شو ویلی. او داسې ته د افلاطون او سقرات په باره کې هم نه شو ویلی. دا ډېر اوچت خلق د خپل وخت تیر شوي دي، خو دې تاله دا کمی نه شي پوره کولی. د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې دی دا واحد ذات دی چې د دې سیرت په هر لحاظ سره هر کونې د پاره هر پهلو کور کوي. وی په قرآن کې ما تا تر دوه کسو د سیرت فالو کولو داغه ترغیب دی. لکه انبیا خو ډېر شاتیر شوي دي، خو یو ابراهیم علیه السلام قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه، او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. یو خو اسوا ټیکنیکل لفظ دی چې ته وپېژنې چې دې ته مونږ سیمپل وایو، او د هغې ساده مثال دا دی چې ته کله درزي له وسکټ خپل ورکې وایي چې مال داسې وسکټ جوړ کا، او هغه تاله بیا بل شان وسکټ جوړ کړي، نو ته به بیا وایي چې دا نه علم ځکه چې ما خو تاله ښه نمونه درکړې وه چې داسې نه وه نو زه پې څه کوم. نو کم کارونه چې ته د پیغمبر په طریقه نه کوې، نو شاید چې الله یې تا ته واپس کړي چې ما خو تا ته نمونې په طور باندې دا اسوه در لېږلې وه او تا ته مې په قرآن کې ویلي وو، نو تا چې داسې ونه کړل نو زه پې زه نه علم قبول نه دي راته. نو یو دا خبره شوه. دویمه خبره دا شوه چې هغه ته وایي چې پلانې ماډل ګاډی ماله واله جاپانې، او تاله بل ماډل واله والي، نو ته بیا هم نه قبلې وایي چې ما خو پیسې درکړې خو زه نه علم. نو الله هم تا ته وایي چې ما تا ته کوم ماډل ښوولی او هغې ماډل په لیول ته نه. نو دې وجه نه دا زما ستا مجبوري ده چې ما تا به هغه اسوه فالو کوو او هغه به زده کوو. وایي چې د ابراهیم علیه السلام په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا یو قسم لا مماثلت دی چې څومره انبیا راغلي دي او د هغې انبیاو په قومونو باندې بیا عذاب راغلی دی، د هغې نه پس بیا د هغې انبیاو پته موږ ته نه لګي چې بیا څه چلو شو. لکه نوح علیه السلام، او نوح علیه السلام بیا سیلاب راغی نو ټول ډوب کړل، او نوح علیه السلام سره د کشتۍ نه هغې کسانو سره دغه ته وختو، نو بیا څه چلو شو. نو قرآن خاموش دی، نو موږ سره څه علم نه چې بیا نوح علیه السلام چېرته څومره عمر ژوندی پاتې شو څه یې وکړل. بیا همدغه رنګې چې ته ویلی چې لوط علیه السلام په قوم باندې راغی او هغه بچي بچ شو، نو چې هغې بیا وروستو څه کار وکړل. دا دوه واحد شخصیات دي چې په دې سخته راغلې ده، نو د سختې نه پس دې کنټینیوسلی بیا خپل پرفارمنس شو کړی. لکه ابراهیم علیه السلام څه سخته راله اور ته ورته وکړه، د اور نه چې راووتو نو هغه بیا پوره د دنیا ټریول وکړو، او هغه بیا په ټوله دنیا کې وګرځېدو، او اخرکار چې هغه به په څه باندې ټریول کړی، او بیا د هغه مثال په طور په عراق کې د عراق نه هغه بیا راغی شام ته، د شام نه راغی فلسطین ته، د فلسطین نه بیا لاړ شو مصر ته، د هغې نه بیا لاړ شو حجاز ته. نو دا ټول ټریول یې په ریکارډ باندې دی. او د هغې نه پس بیا هغه ما تعالی خانه کعبه جوړه کړه، او په خانه کعبه کې بیا دعا وکړه چې ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، او د هغې دعا د برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی. دې نه دا پته لګي چې واحد ابراهیم علیه السلام داسې یو پیغمبر دی. مونږ چې وایو چې که نه 1,02,000 پیغمبران دي چې هغې کې مونږ ته د واقعاتو نه پس
هغه معلوم دی چې هغه بیا څه وکړل. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې هم دا فیصله چې دی وجنو لیقتلوکا تا ووجني یا دې وتړي او یا دې وباسي. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ازمایش نه لاړ د هغې نه پس په مدینه کې چې هغه څه وکړل نه هم په ریکارډ دي، جبکې د باقي پیغمبرانو دا ریکارډ نشته. د دې وجې نه زما ستا لپاره 2 اسوه فالو کول دي، ځکه دا اسوه کمپلیټ دي، دی هره پهلو کور کړې ده. بیا بله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات په باره کې چواله نو هغه د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروستو ټول کارونه داسې دي چې په کار ده چې ته په خپل ژوند کې راولې. لکه اوس هغه وړوکی دی دا 2 کالو دی نو هسې نه کینی نو خپل دغه سره د تره سره په دوکان کې کینی نو هیلپ ورکوي، ځکه چې په چا باندې بوج کېږي نه. زما سره پکې دا سبق دی چې هغه سړی چې دی هغه ښه سړی چې هغه په چا نه بوج کېږي، کم سړی چې په خلکو بوج کېږي دا ښه سړی نه. دویمه دا چې بیا په لږ لوی شو له 10 کالو شو جو بیا بیزې سره ولې نو بیزې سره ول آسان کار خو نه دی، یو ګډه یو خوازي او بیزه بل خوازي بیا هغه راوستل خپلو نهکانو ته حواله کول دا آسان کار خو نه دی. خو یو طرف ته سکیل زده کاو چې په امت کې به هم داسې کسان چې هغوی به مختلف خویونه وي، لکه څنګه چې په بیزو کې د ګډې د بیزو خویونه مختلف وو نو هغوی چې څنګه هغه ډیل کړي د امت په هم داسې ډیل کې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه الفاظ ریپیټ کړي دي لکه کلکم راع. نو راع څه ته وایي؟ شپنکي ته وایي. نو هغه شپنکي والا ایکسپیرینس دلته کې استعمالوي. نو ته ویلی شي چې ما تعالی د وړوکوالي په 10 کالو 12 کالو په دغه کې یو دا نمونه چې بچا به بوج کېږو نه. بیا د هغې نه پس هغه تجارت شروع کړو. نو تجارت چې کوي نو منډل ولا پکاري. اکثر چې موږ د خلق ملایه ته لاړ شي نو یاره زه په څه تجارت وکړم منډل مې نشته. منډل ورته وایي که نه؟ نو زما په خیال په انګریزي کې ورته کیپیټل وایي. نو چې کیپیټل دی یو سړي سره په څه به کوي نو خدیجه به هغې ورله دغه ورکړو امداد چې کیپیټل زمانه والا او دغه چې د صلاحیتونه خپل استعمال کا. نو وایي دومره ډېره ګټه یې کړې وه چې حضرت خدیجه به ډېره خوشحاله شو. نو یو وخه ولا په دغه کړو نه فرض که میاشت په یا لګېدلې وه یا 15 ورځې سفر به یې کړو چې واپس راشي یو وخه اوس هم په 2 لکه ده. نو چې ته اوس 2 لکه روپۍ یو سړي له ورکړې دا میکسیمم بینیفټ دی، میکسیمم پرافټ دی که نه. ته ویلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کامیاب تاجر و او بیا ورسره هغه منډل والا چې دی هغه پې دومره مینه شوه او هغه پې دومره خوښ شو چې هغې ورته بیا د نکاح دعوت هم ورکړو. نو دا هم زما ستا دپاره یو سبق دی چې ایکسپیرینس کار کول پیسې ګټل. وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دی 35 ساله پورې هغه ښه په دې کار کې لګیا او پیسې ګټلې او خدای پاک ول ډېر شی پیسې ورکولې او دغه پیسې بیا هغه د تحریک په کار کې هم استعمال کړي دي، د هجرت په کار کې هم استعمال کړي. ځکه چې هجرت لته او حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د مخکې نه رضی الله تعالی عنه چې ما د مخکې نه وخې تیاري کړي دي. نو حضرت له په کار نه چې بس شاباش دا خو دې غټ کار کړی نه ورته څه وي دا به اخلم خو پیسې به در کومه قیمت به در کومه. خودداري دې ته وایي چې د یاري په خپل ځای خو حساب کتاب درمنځه. نو موږ اکثر چې یو ځای لاړ شو نو هغه یو خرچه کوي او بلې تپوس نه کوي جو بیا ورانئ. نو هغه وایي یاره ټول کار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تا ته دا سبق درکو چې ګوره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باره کې وایي چې د هر چا دغه چې دی د هر چا دغه چې احسان د هغې بدل ما ورکو خو د ابوبکر صدیق نه شم ورکولی خو وخې ته ګورې د بیې اخیستې وې وایي چې د دې پیسې بدله در کوم. دې نه پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هره پېښلو. بیا دا چې د نبوت نه مخکې چې هغه کوم کارونه کړو نو یو پکې دا چې سوشل ورک ډېر زیات کړی و، ایکټیو لایف یې کړ. لکه دغه چې دی مختلف پهلوز دي د سیرتګارو کړي دي. نننی سیرت نگار منګه هر کی پهلو یا ډاینامیک کنسپټ چې هغه ایکټیو لایف پاتې شوی لکه داسې نه یو سړی دی لکه بړستن ده او بړستن څه کوي خو جو ناستې او ړقېږي نه. نو دا بړستن لایف د هغه نه و، د هغه لایف چې و د هغه د حرکت نه ډک و. نو هر کی پهلو دا چې په هر ځای کې هغه شو کړی و. لکه مثال په طور لکه هغه په خپله باندې وایي چې ما ته په کومه خبره باندې فخر دی ما ته په کومه خبره باندې فخر دی. نو زه وړوکی وم نوجوان وم او په مکه کې یو ناروا وشوه هغه دا چې د یمن نه یو سړی راغلی او هغه به د خلق به عمرې حجونو له په د کفر په حالت کې مراته نو هغه راغلی عمرې له یا حج له او لور یې ورسره وه او د دغه چې کوم دی د مکې یو بدماش ته لور وتښتوله. نو چې لور یې ته وتښتوله نو لکه مونږ وی چېرې د مکې بدماشي پولیس نشته فوج نشته. نو اوس پولیس او فوج ته نه مونږ بدماش ته څه نشو ویلی. نو په هغه ورځو کې نه جج نه جرنیل نه فوج خو قبایلي سیسټم او د کومه چې جرګه وه کوم کونسل د مکې په هغې کې هغه سړی غټ انفلوینشل او زورور سړی و هغه ته به چا څه ویلي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عبد الله ابن جدعان داغه په کور کې موږ میټینګ وکړو او موږ الکانو دا فیصله وکړه چې موږ به د مظلوم ملګریو او قسمونه وکړه چې د مکه په ځمکه باندې به چرته موږ د ظلم برداشت نه کوو. دا اکټیو لایف شو او بیا د نبوت نه پس په مدینه کې هغه ما ته په دغه ممبرشپ باندې فخر دی. ودینه دا پته لګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارسه هر وخت کې خپل کردار ادا کړو. او بیا دا چې راځي جمعات ته او په جمعات کې خلکو جنگ دی په څه خبره باندې چې دغه چې دی د حجر اسود به څوک دی نو په هغې کې په هغه نظر پرېوت. نو هغه له خدای پاک صلاحیت دومره ډیر ورکړی دی چې هغه په هغه په څومره په ښه طریقه د نبوت نه مخکنۍ خبرې دي په ښه طریقه حل کو چې هغو ته وې صادر راوړی او هغه دغه په هغې ګټې په هغې کې کېښودو او بیا ټول ورته یو پیس که ونیسئ چې ټول رضا شو کار وشو. نو زما ستا لپاره دام دي چې ویزډم سکل دا وسیلې چې د مشکل نه مشکله فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې ستا لپاره نمونه ده چې مشکل نه مشکله فیصله دا بیا په اسانه سره وکړی شي. یا دا خبره ده چې لکه بعضې وخت سي که نه چې هغه مثال ثابت شي. زمونږ د چیف اف سټاف چې دی که نه د په دې چې کله بنیان مرصوص ایکشن یې واغستو نو د ټولو دنیا د سترګو تاره شوه. نو دا یو ایکټیو کس شو. نو پاکستان له خدای پاک عزت ورکو چې پاکستان له خدای پاک عزت ورکو نو ټرمپ څه چلو کو هغه دله چې دعوت ورکو. نو ټرمپ سور سپین دی نو چې سور سپین دی او ډېر قوت والا دی نو چې دله جوړ ورکړو نو سیرت موږ ته څه ښیي وایي ګوره احتیاط کوه هسې نه دیر از نو فری لنچ هسې نه چې په دې کې دې وښویي. نو وایي چې څه چلو شو وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ابو طالب چې دی چې هغه یې سپورټر و مو ایمان یې پرې نه راوړی خو ګریټ سپورټر و نو هغه چې وفات شو نو د جرګې مشر څوک شو ابولهب شو. نو ابولهب د ټرمپ نه زیات سور سپین او ابولهب چې و هغه ته ابولهب ځکه وی چې د اور بچی ورته به موږ وی هغه ورته د اور پلار وی یعنې دومره سور سپینو او هغه هم تکړه نو هغه ایکټیو خو د رسول الله خلاف دی نو اوس هغه د ټرمپ په شان چل کوي. هغه رسول الله ته وی چې ته زما میلمه شانه شپېله او زه به ټول مشران راولم چې مشران یې راوړسي بیا حضرت ته وی چې تقریر ورته وکړه. نو حضرت به ورته څه ویلې چې قولو لا اله الا الله تفلحون. نو بیا کراس کوېسچن شروع کړل چې اوس به مونږ د حاضرین چې دي نو دی به سوال کوي دا د ابولهب منصوبه ده چې دا سیستم د ده زما په دغه کې کونسل کې یعنې د مکې چې کوم دغه د ګورننګ کونسل دی قبایلي نظام دی څه مشران دی چلی نو په دې کې چې کوم ګورننګ کونسل دی نو بعضې کسان نه بلکې اکثر کسان د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپورټر دي او چې زه یې سوره خلاف هم ابولهب چې سوره خلاف دی دوره خو دا نور نه دي که نه هغه وایي چې زه یې سوره خلاف یم دوره دا نور نه دي نو راشه اوس نو چې کراس کوېسچن پې څه کوي وایي تا د کلمې خبره وکړه زمونږ پلانې مشران په شرک مړه دي نه به چېرته یي نو چې دی ورته وایي چې څوک په شرک یې به دوزخ ته ځي نو وایي ګوره د پلار نیکه بد دله وایي نو چې هغه خلق ته واړول که نه نو دا د زمونږ د عارف څه نوم دی عارف منیر عاصم منیر زمونږ د چیف اف سټاف دپاره هم دا سبق دی چې هسې نه چې ټرمپ دا سازش رخ کړی او دا خپل چین مینده نه خفه کوي نو په دې طریقه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل سړي خفه کول که نه او دا جهل چې دی دا خو کفر چې دی ملت واحدون دی چې څنګه اوس نیتنیاهو هغه لګیا دي داسې هلته کې هغه لګیا نو چې ستا په ذهن کې دا وي چېرې داسې قسم پاسیبلیټي کیدی شي ځکه سیرت تا ته دا سبق درکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څه چې هغه سټیزنشپ ولا کینسل کو په هغه وخت کې خو نور څه نه و چې ته عدالت ته لاړ شې او راپورټ وکړې خو ته د دې ځای سړی نو دا قبیله ستا ملګرې ده دا ستا ملګرې ده چې څوک پورې دې قبیلې په تا لاس پروت دي څوک درته غږ نه شي کولی چې ټولو ته یې لاس اوچته کړو نو څوک پاتې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی بې اثرې شو. حضرت خدیجه به رضی الله تعالی عنها هغه دغه ده نو هغه وفات شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل سپورټر ابو طالب هغه لاړ نو عام الحزن ورته وی نو ښه غمجن شو چې غمجن شو نو سپورټ ختم شو چې سپورټ ختم شو نو سپورټ د حاصلولو دپاره هغه طایف ته لاړ نو په طایف کې هغه وشو چې اړو د کېدو نه ځکه چې حضرت عایشې به یې وروسته تپوس وکړو چې ستا ته په احد کې ډېر تکلیف در رسېدلی و هغه وی عایشې ستا قوم چې زما سره په طایف کې څه کړي هغه د نه کېدو دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ځای نه مایوسه راغی خو خپل کار خو نه پرېږدي که نه نو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې کم حالت و د طایف نه پس هغه اوس پتا باندې په انډیا کې نشته پتا باندې ایون په دغه کې په فلسطین کې نشته د دې نه سختې هغو تېرې کړي چې هغو دغه سختې تېرولې ته ورته هم ټینګ شه ځکه هغې چې ورته صحابه ورته ټول ټینګ شي نو ته ما ته به ورته هم ټینګېږو ځکه وایي لکم فی رسول الله اسوة حسنه دا زموږ تبلیغیان وروڼه په هغې د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده نو خو دغه طریقه ده که نه نو اوس به ورته ټینګېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګري نشته او بیا میلې ته ځي
نو هلته میله ده که د حج میله به لګېده د یوې د بل نه به خلق راغلي نو چې میلمانه د یوې د بل راغلي نو حضرت به ورته خپل دعوت ورکوي نو چې هلته ټینټ لګېدلی دی نو دا د پلاني ټینټ دی دا د پلاني ټینټ دی نو حضرت ځینې ورته وایي قولو لا اله الا الله تفلحون سر شاته پسې هغه سور سنډه روان دی هغه ابولهب هغه سور سپین هغه سره ګټې دي مې د شا د غاړې په ګټو ولي هم خلقو ته وایي دا جادوګر دی نو ګوره ته اوس بل سبق دی والا یو طرف ته ابولهب دی ولې ابولهب به نازولی نه نو دی به ستړی کېږي نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به نازولی نه به ستړی کېږي دواړه بني ادم دي که نه خو د هغه سره پیغمبري قوت دی پیغمبري صبر دی د ابولهب سره به نه نو یو ټینټ ته لاړل نو بل ټینټ ته لاړل نو بل ټینټ ته لاړل چې 15 ټینټ یې کمپلیټ کړل نو ابولهب ستړی شو نو رسول الله خو نه ستړی کېدو که نه نو حماس مجاهدینو له پکار دی چې نه ستړي کېږي او نتنیاهو به ستړی شي ځکه چې کفر ستړی شي دا په افغانستان کې چې دا کم ناټو والا راغلو نو ولې ګندي به ستړي شوي نه نو وی په امریکا کې د ټول نه غټ خبره سوه چې وی په هغې کې پر ډے د خودکشۍ تعداد بړاو شوی ځکه چې هغه فوجیان دلته ته راولېږي او دلته په دې ګرمۍ کې یو د امریکې هغه مزې نه نو خامخا به لیونې کېږي نه بیا لیونی شوندي چې د خپل فوجونه ویستل د دې وجه نه وایي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې 15 کې خو ستړی شو نو سول واته چې لاړ سوله ټینټ اوس حضرت خو نه ستړی کېږي که نه هغه خو حوصله نه بایلي که نه هغه سول والا نه سم سړی راووتو هغه ویل که خبره خو دې سمه ده ورکه زما په دې ټینټ کې نور کسان دي زه هغه راوباسم چې کله هغه یې راویستو هغوی سره خبره وکړه وی یاره مونږ بیعت کو او جو اوس وایي چې عالمان په مینا کې چې کوم جومات دی مسجد مصعب ابن عمیر په دغه جومات کې د شپې په 12 بجې یا په 1 بجه باندې بیعت وشوه دې ته بیعت اوله وایي بیا هغې لاړله 72 کسان نور راغلل او د مدینې لار کولاو شوه د دې نه دا پته لګي چې ستړی کېږم د ما ستا دپاره کې دی چې دا کفر به ستړی شي ته کنټینیوسلی په حرکت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کی تصور هغه کې ناسته نه هغه آرام نه کو جو خدای پاک ولا توفیق ورکو د مدینې لار څه شوه کولاو شوه نه د دې ستړي کېدو د وجه نه د پرزسټنټ مسلسل مهنت د وجه نه نو ته لګیا د خدمت ټول کارونه کې بیا ویره د خلکو خو ووټ را نه کو نو ته بیا ځان کړې نو بیا چې د خلکو کور راټاو شي یاره ویل خدمت والا برا نه شي یو سړی پی ټی آی کې شامل شو نو ته مې جمعات نه جوړې نه ماته ول خدمت والا سره مې خبره کړې نو مې ورته پی ټی آی جنډای لګولې ده او لکه ماته وایي چې ما د غره له جمعات رغی نو خلکو دا نه ده تمه ده دغه پی ټی آی او دا کوم چې باطل قوتونه دا به یو پیرستړي شي لکه څنګه چې په 15 دغه باندې ټینټونو باندې ابولهب ستړی شو دا ابولهب چې څوک ملګري دي په آخرکار ستړي شي او ته به په دې سول وا ټینټ کې ګټه وکې خو سول وا ته خو صبر وکړه که نه او صبر چې کله هغه دغه خباب ابن عرت رضی الله تعالی عنه چې هغه ته رسول الله وقاله دوی ته صبر نه کوې هغه ته د خدای رسول هغه دغه به کله راځي هغه امداد به کله راځي نو حضرت ورته وایي چې تاسو تادي کوئ نو چې حضرت خباب ابن عرت ته وایي چې تاسو تادي کوئ چې موږ ته بس وایي تاسو تادي کوئ نو تادي به نه کوې ولکن لکم فی رسول الله اسوة حسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ستړی شوی او سیکول دویم دا چې هغه پرو اکټیو دی چې ته په خپل یو کار کې ریاکټیو دا چې بل تا په یو کار مجبوره کی نو چې کله په دغه کې ډېر زیاتې وشو په طائب کې نو پرشته رااله هغه ورته وی چې کتری ریاکټیو دی ته وای چیرې د دې سر خورول غواړي د دې نه کپریر تاول غواړي ځکه ته خپه شوې کنه ته په ګټو ویشته کنه ته ارتاو شوې کنه ته په شاک کې لاړې کنه نو ریاکشن بنه کې نو هغه ته وای چیرې بس د غرونه دي او د غرونو پرشته ده او جو اوس په ومږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ریاکشن دی نو ته بیانوي چې ګناه پناه کوي نو هغه چې په هغه وخت کې ریاکشن نه شو او هغه وینا د دې کني نو د دې بچي به خدای پاک وته هدایت نصیب کی او کو نور سو کې منی قانون انډیا والا خو دیو منی حق بچو محمد بن قاسم نومو د دغه خلکو بچو بنو ثقيف دا کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ته فرشته ویلو چې چقومه نو چې چقولې وین اوس په کې محمد بن قاسم نو کنه نو محمد بن قاسم په کې خدای پیدا کو او غراغه د دین خبره کراچۍ ته ورسوله دیبل چوته وای او د پاکستان په دروازه باندې د دین پیغام پرېغو او کال دو پس لاړ الته کې هغه بیا جیل ته واچو نو هغه محمد بن قاسم داغه دعا او داغه صبر برکت او کوغری یکشنری شوی زما سره پاره پکې دا سبق ته چې سړی ته خپه کړي او ډېری خپه کړي یو طایب خفغان ځان تر آیات کا ریاکشنری کېګما وای چې کده نه نو ډېر شي خلق دی چې هغه په پیپل اپ نېشنل کې ستاسو دشمنانو او بچي واستارکان دي نو دام کې دی چې تاسو سره سبا د ټول نغټ سپورټ هغه ورکی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زندگی چې ماته
کم ان بریف اخلو باغې کې به داسې کو چې د مکی زندگی او مدني زندگی په دې مکی زندگی کې دغه حرکات چې وو هر کی لایف ډاینامیک اسپیکټ هغه څه کړو هغه یو څو پورې وایي بیا په خپل پزان راولو مونږ چې یو دلته کې یا په مکی زندگی کې یا په مدني کې جمعدار صاحب د خدای وبخي نو هغه موږ د جمع تبلیغیان چې ماته خبره کوله وی موږ مکی زندگی ولا یو خلکو ته پیغام رسو او تاسو د جمعه اسلامي ولا مدني زندگی ولا حکومت جوړوي مدني زندگی حکومت وکړه نو ته ځان ته ګوري چې په مکی زندگی کې ما کو مدني کې کو په مکی کې نو بیا وسلور کار کوي لومبنه کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو هغه په مکی زندگی توحید د خلکو په مزغو کې کېناو و د ابراهیم علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایکشنز کې دا فرق دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره ګریټ جاب with slow process and great job with the sort of speedy process ابراهيم عليه السلام speedy process استعمالو ابراهيم عليه السلام سره سو الته کې مخامخ څه چلے بوت خانه دا پای کې بوتان دین څه چلو سره کو دا تاسو ویسے پسې راو لوړو ماته کړل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دغه چې کعبه پای کې بوتان نه دي 300 کې 360 نو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظاهر دی چې په دې پسې لوړ راغسته چې ځان سره حضرت عمر سره ملګری کړي وي چې کله هغه اسلام راوړ چې لاول خدا دغه کو خالی کو هغه دا پروسس اډاپټ نکو بلکې هغه د خلقو تسوي مالکم تاسو له څه شوي دي تاسو د خدای نه علاوه ته ولې کوئ امن یجیب المضطر اذا دعا خدا سوق د جلا سوالونه قبلې ادا سوق د چمړي ژوند کوي دا خبره کوي چې خلقو په ذهن کې توحید کینی نو ټول په توحید زور ورکو وی په دې وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چانسز وو لکه مثال په تور دا چانس مو چې هغه دا اډاپټ کړی وي دا عرب نه دي دا ګور ډیر ایزی څوک چې حج لتلی هغه لیدلی خو صحیح په مذهب نه پوهه تاسو په څه پوهه دی په عربو کې درې ایریاز دي یو ته حجاز وي یو ته تهامه وي او یو ته نجد وي خو دغه درې وړه خشک علاقې وي په دې کې ښه علاقې چې وي هغه یمنو او ښه علاقه پکې شامو نو یو ته روم اغستیو ابل ته ایران اغستیو د ایران د غلطو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پدې دا تحریک شروع کړی وي چې راځي د ایران نه او دغه نه خپل ازمکه واپس الو جدا د بلوچستان د بیلې چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ جدي سه بو سره فرنٹ والا ملګری شو کنه چې خزانه خو په شام کې دي او خزانه خو په ایران کې دي او موږ په دې وچ ازمکه کې ناسیو نو گویا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید په ځای بل خبره کړې وي نو دوره بنو کړې د لکه دا چو کړې ځکه چې په دې کې به سره څوک سرپیره ملګری شو چې زی چې زو چلته دا والو لکه څنګه چې مونږ وایو چې زی د پښتنو نخپل حق والو ماجر وي او زی چې د ماجرو نخپل حق والو پښتانه وي او زی چې د پنجاب نخپل حق واړو ډیر چې خلک د ملګری کیږي نه نو دا ولې د قومیت هغه ناری نو دیم لګولې شو خدای ونه لګوله او بل دام ناره لګولې شو چیرې دلته کې دغه د ته وی ایشوز دي په غزا کې غټ ایشوز وو غلامی و پکې کوم غټ ګناونه چو یو بدکاری و زنا نکاح چو هغه کوم حضرت عائشہ به چې دغه کوم مثال ورکړی دغه تفصیل نو یو پکې دا چې یو سړی په خپل یو خزه په خپل کور جنډه لګولې و ارڅوک چې براتلا به سره ملاوي دو بیا دغه خو چې پچای ورړاو دا بچي بیا به قافیه شناس راتو او هغه به چې دا د چا بچی دی یو دا طریقه وا او یو دا طریقه وا چې خاون به خپل قضیه ته وي چې کله تا کنسپشن وشي پریګننسي وشي نو وروسته بیا خبرې کو پردي سړی به ول راوستل دا قانوني و دا چل ان دا غیر قانوني نو د زنا خلاف به پرز کې اکشن شروع کړو چې راځي چې د ملک د زنا نه خلاص کو ټول په غاده سوته وي سنگلی شو ابل ورځ یو خبر راغی چې زمونږ د فوجي افسر په دغه باندې پاکستان کې ټیک ټاکرز خلاف اکشن علي دا کم چې ټیک ټاکر دغه دي او بل په پاکستان کې د جواری خلاف دا انډیویژوال اکشن چې تعالی دا عارضی ځکه دا لږ وخت پورې دا به ته کنټرول کې خدا به بیا راځي ځکه تا خلقو ذهنونه او عقیدې نه دي بدل کړي ته ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زور سو د خلقو ذهنونه بدلول دا غینه کې د توحید هغه دغه بیچ کې خودو او د شرک هغه شی ته لړکانو یو توحید کړو دویم نمبر کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو هغه دا چې هیومن ویلیوز ګورای په جوب دغه کې مګه کې منځونه او د سونه نو تاسو پته مونږ کله فرض شو په معراج کې او د معراج نه لګي ورځ په رسول الله هجرت کړي لري نو ته وایې چې د مکه په اخیری ورځو کې مونږ راغې نو دا وړومبه ورځ پسې تیرولې رښتیا به وایې دروغ بنوي عدل بکوي دا چې عدل بکوي انصاف بکوي دا ټول خبرې په قران کې چې په ځای رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی يدع الیتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي نو دې ته ویل شي هیومن ویلیوز
نو کو فرض کا ډیر حالت خرابي او ستا خبرې سو غوږ نګدي نو ته بیا رښتیا د رښتیا او ټول خلق ملګری د خلې د حد پورې د انصاف ارڅوک ملګری د امانت ارڅوک ملګری نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امانت پرشتینی او په دغه باندې په عدل او په انصاف زور ورکو دا دویم اکشنو. دریم نمبر دا چې هیومن سرویسز د خلکو امداد کول. دا سال خدمت چې دی دا د خلکو امداد دی. نو دا امداد د سیکانو هم ته کې ګوردوارې ته به هم ځان رسې تی ته به نه ګوري چې دا مسلمان دی کو کافر دی. نو په انډیا کې چې جماعت اسلامي د کورونا کم خدمت کړو نه هغه مودي و تاریان شو هغه خپل وینې ورکول پکې نه هغه وینې ورکولې. نو دغه شان ته پکې بیا دا نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هیومن سرویسز دومره کړیو چې حضرت خدیجه به چې کله هغه باندې وحی رااله هغه وته وي چې دا ته چې څومره هیومن سرویسز کې انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم دا ټول هیومن سرویسز دي چې کوم کسانو اسره نه ته داغه اسره چې کوم سړی غریبي هغه ته ځان رسې چې کوم سړی په مصیبتي هغه سره د مصیبت کې عیسی اخلي او چې د خلکو بوجونه په خپل سر باندې اچي او د میلمه عزت کې او صله رحمی کې نو دا شو کنه. نو ګوره که نور کار نه نو ته دې له زور ورکه د او څلورمه خبره چې کړې وه د مکه کې هغه دا چې برننګ ایشو چې کوم شی باندې خلک ډېر خفه هغه یې ایکسپلایټ کړی لکه مثال په طور غلامي ډېره وه په مکه کې ټول خلق اکثر غلامانو نو د غلامۍ خلاف مختلف قسم لا کارونه وکړل او بلال د غلامۍ نه آزاد کو او زید ابن حارثه هغه د غلامۍ نه آزاد کو او دغه رنګ چې څومره د غلامۍ هغه چې خبره به کوله نو به چې ستا توبه بالو قبلیږي چې غلام آزاد کې نو غلام آزادولو پاغه او بل پاغه کې او ژوندۍ ماشومان خخولو نو هغه واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت نو تا ته ویل چې وس چې ده لکه حافظ نعیم صاحب څه شی راغسته او آی پی پی نو آی پی پی کې سو د بجلی بیل به موږ ورکاوه او بل چاله ته بجلی به موږ نو استعمال کړي دي ته هیومن ایشوز وي چې دا برننګ ایشو وا نو هغه چې کله هغه وکړه هغه پکې الحمدلله کافي حد پورې کامیاب شو که څوک منی کنه منی خدا ستاسو موارد چې ډیر ظلم یو ځای کیږي یو شی ډریس کولې شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره نه چې کله هغه ژوندې لونه یو سړی خخی وسم په بلوچستان کې او سردار موږ وسم خخو نو زمونږ اوس نن سبا د برننګ ایشو سره هغه دار چې ظلم ډیر زیات دی چې څومره غټان دي د کچانو سره ظلم کوي چې رچا حکومت هغه حزب اختلاف سره ظلم کوي هغه هر قسم له حکومت چی کو مخکنه حکومت او کو وسنه حکومت او په عدالتونو کې انصاف نشته نو د هر زمانه خپل یو هیومن ایشو یو برننګ ایشو یې ما تاسو ته څلور خبرې وکړې چې کومکی ژوندۍ یو توحید نمبر 2 د خلقو سرویسز نمبر 3 د خلقو ویلیوز ان رښتیا او عدل او انصاف دا بڑاول او نمبر 4 کوم خبره چې په لکه اوس دلته په سواړې کې غټه عامه د څه خبره ده د جړاګانو ده چې خلکو ته خطر ده ټول خلق ته تنگ دي دي ته وایي کنه برننګ ایشو چې تا غي ډریس کې په غي باندې مخ ته لاړ شي دا و ان لکم فی رسول الله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه اوس مدني ژوندۍ ته جرا شنو کو ته مدني ژوندۍ ته لاړې نو په مدني ژوندۍ موږ لکه راغلو کله چې زمونږه هغه د ام ام ای په صوبه کې حکومت راغی نو ته بیا ستا اختیار راغی چې کله ستا اختیار راغی نو بیا پکار ده چې ته لکه اوس هغه مدني ژوندۍ والا سیرت پای کوم سلور کارونه او سلور کارونه رومبنه کار دا چې قوم ته د امت تصور ورکو دا د امت تصور ما د مشرف نه په خپل راوړېدلو وی ریزوم ما په دې خلک ډېر خپه کېږي چې ته د امت تصور راولې که ته پټان تصور راولې چې موږ پښتانه یو خلک دې ملګري دي که ته وایې چې موږ جاګ پنجابي جاګ نو خلک دې ملګري دي که ته وایې سب سے پہلے پاکستان که ته وایې رسول الله سلم دا نه کړي هغه د امت تصور ورکو د امت تصور د رسول الله سلم نه مخکې نه وروسته نه اخوانکم اخوت رواله دا د عربی ټکی دی د قرآن او د حدیث ته بل چا سره ډوشته نه نو هغه دا چې پوخا خدا چې دې دیوال نه اخوي لکه موږ وایو چې را د کړپې د کندو نه اخی دا جو تاسو گروپ ته چې دی خو انده مونږ یو خو هغه وی چې نه چې کلمه ویلي نو کو ارزه انده زما رور دی او هغه په بدر کې ثابت کړه نو څه چلو یو رور د بل رور سره جنگ کوي نو چې عاقل رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راضی کنه دا ابو طالب زوی د ابو طالب زوی دی عاقل
نو تر زوی شو نو عقیل یو طرف ته دی او حمزه بل طرف ته دی حمزه رضی الله عنه دې طرف ته دی مصعب ابن عمر دې طرف ته دی هغه ورور هغه طرف ته دی حضرت عمر فاروق دې طرف ته دی او دا هغه خپل ماما هغه طرف ته دی او بکر صدیق دې طرف ته دی او زوی عبدالرحمن هغه طرف ته عبدالرحمن وته وی باباجی مخې لراغلی وی اتوره مې د باندې سم شوی و خو ما چې پلار مې دی هغه بچیا کتر راغلی وی نو ما نه پرې خو دې ته امت وی چې کلمه ویلي کو تورې کسبینی چې په تکلیفي خلق مونږ ته وای کنه مړه وي تر خپل کلی غم نه کې او ته د څه شي غم اغسته د فلسطین غم اغسته مې د فلسطین غم اغسته ما ځکه چې فلسطین امت ته هغه یو سړی ماته وی مونږ د خپل وګي ماړو کو بیت المقدس نو مې بیت المقدس د پلاروم د مور دیم دا یو سړی پلار امور ته تکلیفي ناغه بیا بل چاته بن راسي نو بیت المقدس خو زمونږ اصل جمعات ته د حرم نه پس خو غړ جمعات د بیت المقدس باندې غمجن يم زنه ته ما سره پدې د مکه وجدل ته پلاني کور ارتاو شو د غم نه کې د غزې دیوال ارتاو شو د بیت المقدس مقابله نشي کولای نو مدني زندګي وړاندې ټکه سره امت تصور چې د امت فردي نو هغه په میانمار کې او هغه په سریلانکا کې خو چې د امت فردي نو ته په خپکیږي ځکه دا ستارور دی دویم نمبر کار چې کړو کنه امت ته چې امت په چرته نو امت له مرکز پکاري مرکز سچر کړو مسجد نبوي دا مسجد نبوي چې دا اکټیو دی ته چې په دې کې ایکسرسایز کېدو حبشانو چې دغه کاو نو ایکسرسایز وکاو کنه په دې کې پټای کېدا نو هسپتال شو نو په دې کې فیصله کېده نو عدالت شو نو په دې کې چې قیدیان په څه پورې تړلې د مسجد نبوي په دغه پورې نه تړلې نو جیل خانه شو نو دې ته چې تاسو خپل جمعات ته بند کړي هغه ته تعالی دی وتا چولې او یہاں چند مانگنا منع ہے اور یہاں دعوی یہاں کسی کو تقریر کرنا منع ہے نو دا مسجد نبوي په شان خو نه شو مسجد نبوي دا وی چې دا به اکټیوي دا به ارشا فیلډ ته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ کو مخ به راو ګرځاو نو سبا وی خلقو ته چا بیګا سو خوب لیدلې د ته سوشل گیدرینګ وي چې د خپل ملګرو به تاسو کې کنه چې باغو سه تیریږي او بیا هغه چې سره را نشي دویم کار څه چلو کو مرکز جوړ کو دغه چې د دغه د پاره د امت لپاره مرکز هغه مسجد نبوي نو تم چې کمزې کې ووسه مستایو مرکز پکار دی الحمدلله د جماعت ارزه کې مرکز دی نو په مرکز به زور راغلې چې تاسو مرکزي خو چې مرکز جوړ کو نو داخله به خوري سو دا به کیسو نو د معیشت غم به کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم نمبر کار د مرکز د جوړول نه پس بازار جوړ کړو چې دا زمونږ د کسان به دلته کې خرڅ او دغه کوي مسلمانانو ته دلته دکان نه کولاو کوي او جو دغه پروتوکول ولا جوړ کو من غشا فلیس منا نو هغه ته دغه ختم شو سوته ملاوت بنه کوي به سوي الجالب على سوقنا الى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله څنګه چې زمونږ بازار ته راځي او دلته سودا خرڅي او سودا اخلي دا د دې لکه چې جهاد کوي نو بیا ته سوي چې الجالب مرزوق څوک چې غنم او وړه او د غوري جو د غره وړي او دلته خرڅي دله به خدای ډیر شي رزق ورکي والمحتکر ملعون چې څوک ګران نرخ تک دی نو دی بلانتی نو چې کله بازار جوړ شو نو ارزانو نو چې کله ارزانو هم په دې سو دغه کیو په ویانا کې نو الته کې په اګرانی سيزونه خو ګرانی ویل کې یو میله لګي لګ سواړې کې چلګي دا غو سواړې هغه ته ناش مارکیټ وي نو پاغه کې جدلته په 2000 روپۍ او شی کېدو نه ته په سل کېدو ځکه چې هغه پتیلې متیلې موږ له پکار وي نو موږ دې توار راځي ته پته مو چې را کومګه ناش مارکیټ ته لاړ شو پتیلې سمسه بازار لوالو د قشانت چې د مدینه بازار جوړ شو و چې د ایران نه او د روم نه بخراج چلته سودا ارزانه نو چې بازار ډیر مشهور شو نو يهوديان را نو وای سيزو ور وته ورته کو به رسول الله صلی الله علیه وسلم پټنټ کې وکای خو لکه بازار ځکه دیو چې نه دا دی چې دا د پیغمبر یو طریقه ده چې د خپل مرګرو د معیشت تنظیم وکړي چې معیشت ستا مضبوطی او معیشت په ټیک دغه باندې بیا به خلق نشي استعمالوله دوه مرته وي دریم کار سیاست دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړو دا اډو چا کړي نو دا ټول راجه مکړل الکه مدینه ګوره شریکه ده اس گور الفاظ ہوتا مدینہ ہمارے لیے عزیز ہے جو مدینہ پر حملہ کرے گا وہ ہم پر حملہ ہوگا نو پدې کې عیسایان عمرالل پدې کې يهوديان عمرالل پدې کې منافقان چې هغه را جمع شو پدې کې انصار هم دي او پدې کې مهاجرین هم دي او ټول کې نستل او ټول د ځخته وکړه 52 نقطې دي کلی 52 ریټن سټیټمنټ چرته پوخانو دا ریټن شعر ابتدا د مدینه نشوي دا نو چې ویلي کړ نو ټول نه د ځخته واغسته او چې د الله رسول په ټول نو ورستو د ځخته کو دې ته سیاست وای نو بس د بار نه عمله کیږي په دغه باندې مکه نه نو دی جلته کې باوند چې دی به یو ځای دغه کوي
نو دی وجه نه چې کوم ځای نو هلته پکار دي چې څه پروټوکولي او د خلکو سره ته هغسې نه چې یو بل نه پېژنې ما یو سړي ته په حیات آباد کې مې دا کور د چا دی وی نه پېژنم مې دا بل د چا دی وی نه پېژنم ما ته وی یاره زما ته تا ګولۍ لیکلې وې زه پې ښه شوم او زما ښځه ډېره زیاته نه جوړه ده هغه ګولۍ ما ته ولیکه نو ما ورته ویې مې هغه مدرسې ته ځي وی نه نو مې تبلیغ له ځي نه نو مې دا ګاونډي پېژنې نه مې دا نه جوړېږي چې ته سر ډیوټۍ له لاړ شه د ماښام پورې د هغې نه ګاونډي نه د چا سره خبرې او نه سره ایکسچینج اف آیډیاز نو دا خو چې لکه ګټې نه وري نو دا پوره ده وی ښه نو دې ته وایي چې سوشل بستا به د سوشل کنټیکټ چې د خلکو سره هغې سره معاهده وکړه غور د یهودیانو سره هغه کنټیکټ کو نو دا خو ستا مسلمانان رونه دي نو هغه په شپې په 12 راځي د 3 بجو پورې بیا ټي وي ته ناسي سهار په 11 بجې پاسي بیا دفتر ته 12 بجو لاړ شي پاکستاني افسر دی دې څه کوي خلیټ پځي نو نه ته پیژنې نه تا پیژنې ما د هغې ورته مې خیرات وکړه او وریجې ولولېږه نو کیدای شي چې قبول یې کړي چې تاسو نه خبر شي دلته څوک اوسي ځکه ګاونډي نه پیژني په دې سوسایټو کې په دې غریبو کورونو کې خلک ټول خلک پیژني او په دې مالدارو کې څوک نه پیژني نو دا د پیغمبر په طریقو کې یو طریقه ده او بله دا د سیاست نه پس څلورمه خبره ده چې تهذیب یې ډیولپ کو دې ته کلچر وایي مونږ وایو که نه پښتانه ډمامې وخینو وایي دا زمونږ کلچر دی ډولکې وخینو وایي دا زمونږ کلچر دا ستا کلچر نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کلچر ډیولپ کو ګورې د ورای نه به یې پیژنې ټوپۍ یې په سر ده پټکی والی دی ږیره یې ده جامې ټیک دي دغه یې د پنسې اوچتې دي راتلی څنګ دي دا مسلمان دی د تورې طریقې وښوئ خبرې به داسې کوئ لوښې به داسې جوړوئ وایي چې فرض که په پښتانو یې پابندي ولګوه چې دا بوتان دي دا به نه جوړوئ نو د خلکو هغه ذهن خو دغه و قابلیت و نو هغې هغه شی پینټینګ ته بوتو نو دومره زبردست پینټینګ یې وکړو پر دیوالونو چې په ټوله دنیا کې بهترین پینټینګ د مسلمانانو دی د ترکیانو دی هغه دا چې د ترکو ته بیا راغی نو وایي چې په ترکو کې کوم لوښی جوړ شوی نو ته ورته ګوره نو په هغې باندې چې کوم پینټینګ شوی نو په هغې کې به یا د بوټي او یا د پولو یعنې د ګل د هغې پینټینګ او که دغه لوښی ته د چین نه راشي یا به پې خنزیري سور یا به پې خري یا به پې سپی ځکه د هغو خو دا څیزونه خوښ دي نو چې ته داسې څیزونه جوړ کړې نو دا تهذیب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته وښو چې ستا خپل یو کلچر یو هسه به خلق پوهېږي چې دا سړی چې دی که نه دته چې ګورې دا موږ ته مسلمان ښکاري او تر دې پورې نور خو څه کوې خو مردم شماري وکړه وی چې اکتب تاسو ولیکئ د کم کسانو من شهیده بالاسلام دی کو بشهاده چا چې کلمه ویلې ولیکئ نو دا ډومبنۍ مردم شماري وه چې په مدینه کې وشوه او بیا هغه کسان چې د جهاد له راتلو قابل دي د هغې ځان له یو لیست جوړ کړو او بیا دا چې د کورونو چل و خو دا کورونو چل ګوره رسول الله صلی پای وقې خولی لکه یو صحابي ورته وایي یره جي زما بچي ډېر شو نو هغه ورته ارفع البنا چت پې له پاسه جوړ کړه نو مطلب دا چې دلته د کور دی پاسه پې چت جوړ کړي نو ځمکه به بچ شي که نه نو تا خو ټولې ځمکې دغه کړې نو پنجاب په تمه و چې د پنجاب نه به غنم راځي زمونږ خو خپلې بونیر ځمکې هلکه وایي پړاقه ځمکه مې وه او وایي غټ کور مې پکې جوړ کړی دی لوی غولی دی نو چې لوی غولی دی نو اوس خو پکې دغه نه شي کولی نامدني خو ختم شوه نو فروټ دغه سبزي هم ختم شوه او غنم هم ختم شو او په پنجاب کې سیلاب راغی نو خدای دې خیر وکړي نو سړی باریان شي چې دا غنم دا وړه به د کم ځای نه راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه دیو جن هوښیار خلق یا خو په غرونو کې کورونه جوړوي یا په خټانو کې جوړوي او یا په هغې به چتونه جوړوي چې ځمکه بچ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې صحابي ته داسې نه وی چې نوره ځمکه پسې راګیر کا وی ارفع البنا بیا ورته وی چې تاسو ګوره کورونه چې جوړوئ نه ګوره د لارې د موټروی هغه تصور یې ورکو نو ته چې دلته کور جوړې او زه دلته کور جوړم نو شمشول بابو صاحب دلته کور جوړ کړی ډاکټر صاحب دلته نو دیم کوشش کوي چې لار تنګه کړي چې جو ته راوباسي او دیم کوشش کوي چې لار تنګه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو کورونو په منځ کې دومره لار کولاو پرېږدی چې دوو خان باردارو خان پکې تېرېدی چې کراس کولی شي نو ته سوچ وکړه یو اوښ چې باردار یا خو دومره ملکي چې بل باردار نن سبا ته وایي چې 2 ټرالۍ پکې لکه پاس کېدی شي نو کو ټرالۍ نه نو کم از کم چې 200 ځکې خو پکې پاس کېدی شي که نه نو ښه نیک سړی او لار یې تنګه کړي نو لار دې تنګه کړې ته د پیغمبر په طریقو کې کامیابي ده د پیغمبر طریقې دا وي چې لارې ارتې کوي نو دې نه دا پته لګي چې د سیرت چې دی د دې هر کې پهلو ډاینامیک پهلو په هر ځای کې که ته وړوکی نو ته به د خپل مور پلار سره په دوکان کې مدد کوې که ته لږ لویه نور څه نه نو بیزې هم سره ولی شي او که ته دوکانداري کولی شي نو دوکانداري به کوې او چې کله ته پیسې وګټې نو بیا هغه به د نیک کای په کار کې لګې او چې کله ستا مخالفین څوک راشي د مخالفینو نه به ستړی کېږي نه ځکه یوازې ته نه ستړی کېږي مخالف هم ستړی کېږي نه ابولهب به ستړی کې
نو په 14 ځای باندې به درته ګټې میلاویږي داسې نه چې ته مخکې وایې چې مړه دا د کېدو کار نه دی او بیا دا چې ته راشې نو جومات به ډیولپ کوې د جومات مثال څه شی دی د زړه دی نو چې زړه لوب ډوب کوي نو وجود ټول ټیکي او چې کله زړه بند شي نو ستا وجود دې غټي که نه بیا په تندر دې څوک یې ته خو مړ شوې نو چې جومات په محله کې مړ شو په جومات کې اعمال نه نو محله مړه ده اوسو ځکه جومات مثال د هارت دی چې بیټ کوي او دلته اعمالي نو جومات په جوړی چې جومات جوړ کړي د خلکو دپاره د بازار داسې ځای کې به کور جوړی چې هلته بازار یې که بازار خپلو ملګرو ته وایي چې را بازار او په انصاف باندې لکه تول شروع کړي او د هغې نه پس د خپلو ملګرو نومونه به لیکي چې تا ته پته چې دلته څوک دي او بیا دا چې ستا به یو تهذیبي ستا به یو کلچري دورای به د خلق پیژني ځکه چې خدای زنده زندون کا خدا ہے خدای د ژوندو خدای دی ژوندي خوښي او مړی چې شي ابړستن شي نه به د خدای خوښي نه به د مخلوق خوښي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين